رحمه الله. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. یو باندې شي د الله حبيب تراغله او اذا سے عمل را لوخه جنت ته ورتن کی. وګوره دا غدور د زمیداروم دا یو نظریه جوړه نن امام ته سوګرانی دي کی کرانی دي کی اذا سے وظیفه را لوخه چې پیسې ډېرې شي مګي په خبره او تربور نه لګړوان دي شم باندې چې راغله وګوره فکر د آخرت وروړي او دا غدور د الله د حبيب د صحبت برکاتو باندې چې راغله او د پنوم کې د علماء اختلاف دی. بعضی وای چې دا ابن المنتفق لکه امام بغوی او نورو کتابونو کې دا دی. بعضی کتابونو کې وای چې دا باندې شي لقیت ابن صبرو او علامه عینی وای چې دا سعد ابن الاخرم. بعضی دی باندې شي نوم ذکر کړي وای راغله یو باندې شي نبی علیہ السلام تفقال ویلیو دلنی علی عمل خبردار راترا کې د الله حبیب په یو عمل اذا عملته چې کله ذاغوکم دخلت الجنه چې جنت وردن نشم. او ګره جنت وردن کېدل دوه قسمه دي. یو دا چې بغیر د څه تکلیف او جهنم لیدون وردن نشي دي ته دخول اولی وای. یو هغه چې وردن نشوي خو ډیر ټکرو نه پس دې کې دا هغه مقصد اول داخلي دي دا چې یو سړی کومز نه کړي او ګناهونه کوي خو توحید د پکې جنت لوزي نو دا غره دخول اولی نه ذکر کوي زی خود ډېر ټکرو نه پس نو ما تداس یو عمل خیا چې زی کله حکم نو چې جنت ته وردن نشم خو پاول وردن کېدو سره بغیر د جهنم د کتو د ټکرو نه. قال الله حبیب ورته فرمایل وی تعبد الله تب دیو الله عبادت او بندگی کې دیو الله عبادت او بندگی وکي الله معرفت به حاصله اقرار د وحدانیت وکي وګوره د تعبد الله کې غټول ایمانیات رااله دیو الله عبادت وکي ولا تشرک به شیئا نبشری کې د الله سره شي ونا غټا دا وی بزرګونه ولی دے شہید دے قبر دے بابا دے اس سوک بر شریک ہے او دام کو رزنی وقت کی شرک جوڑی گی ویرا اللہ و رسول دا حکم نے خدا فلانے سے خپکی دا اللہ و رسول نافرمانی دا چا دا وجه نکول دا خود غل رب ہوئی وتقیم الصلاة المکتوبہ او پابندی وکے پموز فرش شوی وتؤدي الزکات المفروضه ودا کې بزکات چې فرض شوی دی وتصوم رمضان او روجي بنسي د رمضان المبارک روجي بنسي او دې کې د حج ذکر ونکو نو بعض علماء کرام لیکلي یا خو حج په فرض نو بعض احادیثو کې دي کې د روزي ذکر نه راغله نو یا خدا دې چې دا بعض راویانو اختصار کړي چا یو ذکر کړي او چابل ذکر کړي یو راوی بعض حجم ذکر کړي بعض روزه پریخي صله رحمی نه ذکر کړي نو ایدا د بعض راویانو نه تفاوت راغله قال دی باندې چی وي چې کله الله حبیب ورته دین بیان کوي والذي نفسي بيده زما قسم وی پاغزاد چې زما روح دا غلاس کې لازید ولا هذا شيء ولا انقص منه نبزياتم پدی باندې دا تاچرا لکم دینو خلوص شي تزان نو په خبره نه زیاتم ولا انقص منه نبتنکم ور اصل خبره په دین کې دا اول موږ دین زده کوو او زده کړه موږ نه دی ځان پکې کمی او زیاتې کو نو چې دین دې زده کو بیا او پکې د ځان کمی او زیاتې نه کې لکه د میلاد پکې د ځان زیاتې درې ما سلوي اختیقال عرس پکې د ځان زیاتې دا رواج پکې د ځان زیاتې وی قسم می دی پاغزاد چې روح می دا غلاس کې نه بزیاتې کوم په دی باندې د سشي او نه بکموم د دین سشي
فلما ولار کله چې دغه شاک او روان شو د الله د حبیب د مجلس دغه په یو مقصد راغله او چې مقصدی پورا شو روان شو نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل من سره ارغ سوق چې خوشاله وی غلرا اي ينظر دا چې ګوري لا رجل یو سړی ته من اهل الجنه د جنتیاننا فلينظر الى هذا نو دې زمیدار الذي ګوري وک جنتی په دنیا کې ګوري دل وګور ټول خلق وکتل او اصل ور دین باندې عمل خدا خبره اخیری کې سوکا وی پاغ ذات می دی قسمی چې روح می داغه زما روح داغه پلاس کې دا کم خودل شوی دین چې د حبیب استا نب پکې د ځان زیاتو مو نب پکې د ځان کمو نن خو شیطان یو خبر خلق له خلو یا رسول شو کله افلانې دوای پکې سیوا کا او د پکې د ځان رويست نسو شو الله وی کار خیر دی متفق علیه په دی باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق ده وان سفیان ابن عبد